غیرت دپاره والا څوک یو بیټک نه ورکوي دا خیبر ورچک چې پوره ګراوند دې ګراوند پورې ماته چا څه ویل سر مې د لاړ شي خو د دغې وطن ننګ او غیرت د دغې وطن د مظلومیت خبره دی په شریکه وشي سره دا تاریخ دی چې پښتانه کله د راټولېدلو دپاره یو انچ ځای نه میلاوده په هغه ورځ خیبر دوی ته ځای ورکولو چې کله په داسې وختونو کې چې په روډ باندې د ننګ او غیرت والو ته چا لاسونه نه ورکول خیبر ورته خپلې حجرې خالي کولې خیبر ورته اعلان کوي چې که ضرورت شي کورونه درته خالي کوه دا صرف د خیبر خبره نه ده دا د ټولو پښتنو خبره ده هغې شانګله نه واخله تر کویټه چمن پره ټول په احتجاج ناست یې ځان له بېل بېل احتجاج کوي په ځان له بېل بېل یې نشه ګټلی نه یو سیاسي پارټۍ په ځان له بېل احتجاجونو داسې څه ګټلی شئ نه یو ضلع ګټلی شئ راشئ د خیبر د غرونو له اړخه غږ درکوي چې راشئ هغه ننګ دی هغه غیرت دی د دغې وطن هر مغول ته خیبر لار نیولې ده نن هم د دغې وطن و هر ظلم ته خیبر خپل ګراونډ تیاروي چې راشه چې لار ورته ونسو ورته ونسو هیڅ یره مه کوئ سرونه او مرګ په بخښنه سره مرګ د بغیرت او غیرتي سړی په مرګ هم نه مري هغه ژوندی پاتې وي پښتون سره بغیرتوب نه ښایي خوند نه ورسره کوي د غیرت ژوند راشئ وکړه اکبر بوګټي د خپل وطن دپاره په 80 کاله عمر کې هم خپل سر ورکړه د دغې تاریخونو چې وګورئ قهمونو چې کله خپل سرونه شیندلي دي حالات یې صحیح شوي دي راشئ هر ډول قرباني چې کېږي د خپل وطن دپاره د خپل مظلوم ولس دپاره یې وکړو مونږ په دې خاوره پښتانه یو شجاع مسلمان قام یو شجاع انسانان یو پښتانه یو د دغې وطن یعنې اوسېدونکي یو زرګونو کالونو پې آباد یو نن ولې په خپله خاوره موږ څوک ژوند ته نه پرېږدي ته یقین وکړه هره ورځ چې د جنګ نوې څپه راځي موږ ته یو نوی پیغور پرېږدي او یو نوی اندازې وي دا نه ده داسې چې په دغې ځای ختمه ده پښتانه ته آخري خبره د خیبر د دغې تاریخي خاورې نه کوم پښتونه که په هر څه د زړه خفه شوی وي چې ظلم وشو زما له اړخه دا خبره وار وه او دا به ثابته وي که ته راټول نه شوې ستا دښمن تر دې زیاته اراده لري هغه په دې ته نه یې معاف کړی هغه نوره اراده لري او هغه چې تر څو د دغې وطن ټول خواږه خو پرېږده د وینې کاروبار ته پرېږده ستا په ځناورو پورې هم هر شی درته وسوځل دا وخت دی چې راټول شو اوس یې وخت دی کنې کیدای شي یو څو میاشتې پس موږ بیا هڅه شروع کړې وي ژاړو فریاد کوو چې راځئ راټولېږو په بخښنه سره بیا د راټولېدو د سره توان وهم نه لري نن لا دومره توان لري چې راټولېدلی شي هیڅ اندازه نه لګېږي غیر یقیني صورتحال سره مخ یو خبره دا هم کوو موږ ته ډېر اطلاعات رسېدلي دي د دغې جرګې سره د 11 اکتوبر سره د پښتون قام داسې یو احساسیت پیدا شوی دی داسې یو ذهنیت پیدا شوی دی چې هغه خلک چې ټول عمر د پښتو وطن خبره نه کړه نو هغو هم ټول ویلي چې مونږ یې کوو وره او هغه خلک چې په مختلفو ادارو کې ګرځي پښتانه دي والا د هغو هم زړونه د دې سره دي او پټ پټ ریپورټینګ کوي پي ټي ایم ته چې دا شروع دي او دا شروع دي مونږ ته یو خبردار رسېدلی دی چې داسې به په جمرود کې او نږدې علاقو کې حالات ورسره خراب شي چې بیا به جرګه ممکنه نه وي دا پلیننګ چې څوک کوي ما یې چیلنج کوئ خیبر ما چیلنج کوئ که خیبر کې تا دا ټرایي وکړله چې ته په زور حالات خرابول غواړې ما یې مجبوروي چې په ټولو غرونو موږ خپل کینو بیا به بل چا باور نه وکړو په هر صورت صرف خیبر یو خبره کوي ټول پښتنو ته چې دلته د سیکیورټي په ما ده دنیا جهان قوتونه د راشي زما به سر لاړ شي خو ستا دا ځای به برابر وي خو البته هر یو ضلع ته هر یو سیاسي پارټۍ ته ټولو قبایلو قبیلو مشرانو ته د ټولو پیشو مشرانو ته یو اعلان خیبر ضرور کوي دوی به لاس درته پورته کړي چې زه دا غیرت کومه ته بیا دا غیرت وکړه چې راورسېږه تر ما پورې ځان راورسوه نور د ذمهواري خیبر اخلي
دوی به خبره وکړي دلته زمونږ یعنې کوکیخیل کام مشران ناست دي دلته د شلمان مشران شته دی د ملاګورو مشران شته دی ملکدین خیل شته دی شینواري شته دی کمبرخیل شته دی زخاخیل کمرخیل اکاخیل شلوبر کمبرخیل او سپاه او کوخیل دا ټول موجود دي مشران یې د دغو ټولو نن دغه یعنې دوی به خپل اعلان خپله خبره هم وکړي دا خبره موږ د ټولو د دوی له اړخه و پښتون کام ته رسول غواړو چې د جرګه هېڅ په تحریکونو په تنظیمونو پرې چې ونه تړئ دا سپین ګیري یې خپله دعوه درته کوي دوی درته وایي چې راشئ دا خپله خاوره وطن مو غرق دی زه ځای درکوم که سره جوړوئ او که بیا مو اراده نه وي د چا د یو مسکال نه منډې وایي هغه د بیا نه راځي داسې خلک وطن جوړولی هم نشي داسې خلک وطن نشي جوړولی هغه خلک چې دلته ښه ټیک ټاک راتللی شي ولګوئ خپل زور ولګوئ وطن مو پردی نه دی انشاءالله چې یو ور زور ولګوئ یو ځل د که قدم واخسته هر څه به د خپل شي زه په آخر کې دا خبره خو مې د خیبر له اړخه و کام ته کولې د کام له اړخه چې زه په ټول کام ګرځېدلی یم او د ټولو کامو ویډیو ثبوتونه موجود دي چې کله به دا خبره ورته وشوله چې خیبر تاسو ته بلنه درکوي ځای دوی سیټ کړی دی هغو ټولو خلکو به په خپو ورسره درېدل د ټول کام له اړخه ستاسو د خیبر د ټولو کامونو ته د دوی ننګ او غیرت ته ټول کام سلام کوي خدای د تاسو آباد لري پښتانه در باندې آباد دي کله هم چې پښتون وطن ډېر برباد شوی دی پښتنو د خیبر وچوکو غرونو ته مخونه اړولي دي بیا یې مخونه دي انشاءالله زموږ یقین دی چې دا درې ورځې به داسې میلمستیا او داسې ښکلي انداز باندې د خیبر ولسونه پوره کوي چې بیا به 300 کاله د دغې وطن پیغلې هم په ټپو کې او په سندرو کې خیبر یادوي ځوانان به په غزلو کې او په تګ راتګ کې خیبر یادوي ډېره مننه کوم د لمونځ ټایم دی خوشحاله اوسئ تل آباد اوسئ